ادهم دا یو متقی انسان دی. ادهم په بخارا کې د په یو نهر باندې اودس کولو او په دغه نهر کې یو مړه را روانه وه. دغه مړه ونیوله او ویې خوړه. رستو خیال راغی چې یاره ما ته خو مناسب نو، دا خو د مالک نه اجازت غوښتی شي، کیدای شي د غلا مړه وه، کیدای شي د رشوت مړه وه. نو روان شو، مزل یې وکړو. نو واقعي مخکې یو باغ دی، د هغې مڼې دریاب او د نهر د پاسه دي. تپوس یې وکړو چې د دې باغ مالک کم ده چې زه ورشم. چا ورته وایي دا باغ خو د ښځې دی او خو تا ته نشي راتلی. نو یې زه به ورشم، خیر دی. پرده کې زه د هغې نه تپوس کوم. خلکو دی بوتلو، هغه بیبي په پرده کې وه. ده ورته ویل خورې زه خو د لرې ځای نه راغلی یم. دغسې ما په نهر باندې اودس کولو، هغې کې یو مڼه وه او زما خیال نو، هغه ما وخوړه او خوله کې مې ګوته ورکړه چې الټی وشي، لیکن الټی رانلې. راغلی یم چې ما ته وبخه. هغه ښځه پرده نشینه وه، پاکبازه وه، نیکه بیبي وه. هغې وی وروره دغه باغ خو زما او د بادشاه په منځ کې نیم دی، نیم باغ د بادشاه دی، نیم زما دی. ما درته هغه نیمه بڼه وبخله. زما د برخې کومه مڼه چې وه هغه درته ما وبخله، لیکن بادشاه خو د بخارا نه بلخ ته تللی دی. بخارا د دریاب نه هغې طرف ته دی او بلخ په کابل کې دی. بلخ مشهور ښار دی، د مزار نه د 8 میلو په مسافت باندې. بیا د بلخ نه چې څه مزل وکړو نو بیا دریاب د دریای هامو، هغې علماو ته ماوراء النهر وایي. زمونږ د فقه په کتابونو کې علما ماوراء النهر راځي. هغه دغه د بخارا او د ترمذ علاقه ده. نو هغې بیبي ورته ووایي چې نیم باغ زما دی او نیم د بادشاه دی. بادشاه خو نشته بچیه، ما درته هغه خپله برخه وبخله. دوی بادشاه کم ځای دی وی بلخ ته تللی دی، دی ورپسې باقاعده بلخ ته راغی او د بادشاه نه وزیران او بلا دنیا چاپېره ده. دم ورته ځان ورسولو، ویجي زه خو د بخارا نه راغلی. دغسې د یو دریاب په غاړه ما اودس کولو، هغې کې مڼه را روانه وه، هغه ما وخوړه. بیا وروستو راته ډېر لوی ندامت و چې دا خو مناسب نه وه. د باغ خاوند ته ورغلم، هغه زنانه وه. هغې نه مې درخواست وکړو چې دغسې دا بڼه راته مڼه وبخه. هغې وی ما خو د خپلې حصې مڼه درته وبخله، لیکن نیمه برخه دی کې د بادشاه د تا ته راغلی چې هغه نیمه مڼه ته راته وبخه. بادشاه ورته وی اوس خو زه دلته د بلخ د خلکو په امورو کې مشغول یم، بیا بخارا ته راشه، په دې به خبره وکړو. بادشاه ډېر خوشحاله شو چې عجیبه انسان دی، د نیمې مڼې د بخښنې دپاره مني د بخارا نه بلخ ته راغی. بادشاه موقع صحیح کوله، ورته وی دا وخت نه دی که خیري بیا بخارا ته راشه. څو ورځې پس بادشاه بخارا ته راغی، دغه سړی ورته حاضر شو. یاره جي زه خو تا پسې بلخ ته م تللی ومه، تا نه ټول وزیران او خلک را چاپېره، ما درته یو خبره کړې وه چې دغسې ما مڼه خوړلي او هغه باغ ستا او د یو زنانه شریک دی. زنانه ما ته هغه خپله حصه وبخله، تا نه مې مطالبه وکړه، نو تا راته وایي چې بخارا ته راشه، زه اوس راغلی یم. بادشاه ورته ووایي چې ته دلته کې زما مېلمه لږ صبر وکړه، زه به درته بیا ووایم چې ما درته وبخله. د بادشاه یو لور وه چې هغه ډېره پاک دامنه وه او د قرآن کافي حصه یاده کړې وه، د رسول الله بلا حدیثونه یاد کړي وو.
همیشه به نفلی روجی وی نوافلو او عباداتو کې مشغوله وه. لور ته وی چې لورې ستا د غوښتو دپاره خو د مختلفو بادشاهانو پیغامونه راغلي دي، مختلفو ملکونو نه، خو لیکن یو سړی دی ادهم نومې دی، ادهم زمانه غواړي چې تا هغه ته په نکاح کوم ځکه هغه ډېر پاک دامنه دی. او روایاتو کې هم راځي چې لور خور به داسې یو سړي ته ورکوي چې هغه ذات الدیني، چې هغه دینداری، هغه د الله نه یریږي. لور ورته وایي چې د حاجي دې نه به ښه خبره سي، یو پاک دامنه سړي ته مې ورکړه چې زما زندګي د قرآن مجید په تلاوت کې او د الله تعالی په یادو کې تېرېږي. بادشاہ خپله لور دغه هلک ته ورکړه ادهم ته، او بادشاہ ورته وایي چې مړه به درته زه بیا بخم، زه به درته په خپله رایم. ځکه بادشاہ ته پته وه چې ادهم شپه ورځ لګیا دی په عبادت کې مشغوله وي، خدای خبر د ده به زما دغه لور طرف ته خیال وي او که نه وي. یو زبردست محل ورته ورکو چې دا ستا محل دی، او هغې لور ته د دنیا زیورات او خشته جامې. ادهم په نفلو باندې ولاړ دی، ټوله شپه په نفلو باندې تېره شوه. اوه اته ورځې مسلسل د الله تعالی په بندګۍ او عبادت کې او ناوي طرف ته اړو خیال نه کوي. ناوي پلار ته وایي عجیبه ده دی، اوه اتو ورځو کې خو هغه ما ته اړو کتلې نه دي. او دغې ادهم بیا بادشاه نه مطالبه وکړه چې هغه نیمه مڼه دې راته وبخله که نه؟ وی نه، تر څو چې زما لور ما ته نه ویلې دی درته نه بخم. تا مانې اوه اته ورځو کې د خپل راوي سره یو ځای شوی نه او ما نه دا مطالبه کوي چې مڼه وبخه. ما خو په دې جذبه تا ته خپله لور درکړله چې هغه پاک دامنه ده او تم حلال خورې. مجبوره شو سړی چې یاره بادشاه خو ما ته غنیمه مڼه نه بخي. په دغه شپه باندې بلا نوافل وکړل او بیا د هغې بیبي سره یو ځایوالی وکړو. شریعت جایز کړی دی، هن لباس لکم وانتم لباس لهن. دغه ښځې ستاسو جامې دي او تاسو د ښځې جامې یئ. سړی به د خپلې بیبي سره هم بستري کوي، هم بستري وکړو ویې لمبل او بیا راغی په مصله باندې ودرېدو، په نفلو کې ولاړ دی او روح پرواز وکړو چې ما ته خو دا دومره لوی لوی محلات او دا دومره زیورات او مال او دولت نو پکار، دا خو بادشاه زه په یو ډېر لوی غم باندې واړولم. په مصله باندې مړ پروت دی، ناوي راپاسېده نو خاوند مې مړ دی. پلار ته یې ووایي چې دا ما خاوند خو مړ دی. وی څنګه؟ یو ځایوالی کړی وی او وی زما ورته مړه بخلي ده. د دغه یو شپې د هم بسترۍ نه الله تعالی دغې ناوي ته زوی ورکو. د هغې نوم ابراهیم کېښود، ابراهیم ابن ادهم. د دغه یو شپې نه ملاقات نه الله تبارک وتعالی دغې بیبي ته زوی ورکوي او د هغې نوم دی ابراهیم. د دې بادشاه زامن نو او نه نور وارثانو. بادشاه بوډاو چې وفات شو نو ابراهیم په تخت باندې کېناستو. ابراهیم ابن ادهم ډېر لوی نوم دی د ابراهیم ابن ادهم. زموږ کتابونه د ابراهیم ابن ادهم بلا واقعات بیانوي. ابراهیم ابن ادهم هم بیا بادشاهي پرېښې ده، بادشاهي پرېښوده او فقیري چې کوم دی نو اختیار کړه. دې ته وایي ومن یتق الله یجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.